أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تو سورة البقرہ لومبنی دو آیاتنا پدې مقصد باندې لوستلې دي چې یو خو د قرآن مجید اهمیت خلق ته معلوم شي، او دویم دا چې د صحابه کرامو په باره کې قرآن مجید څه فرمایلي دي چې د هغې هم څه تفصیلي تذکره وکړی شي. تیر جمعه مونږ ویلو، هغې نه مخکې م ویلو چې یو دوه لویې فتنې دي چې مونږ هغې سره مخ یو. یو فتنه د رفض ده او یو فتنه د قادیانیت ده. دا دواړه داسې فتنې دي چې د دې د اسلام جړې کوکله کوي، د اسلام جړې کمزوري کوي، او د دې خلقو په ګمان کې دې سره څه دلایل دي. نو کوشش مونږ دا کوو انشاءالله چې د هغې څه تجزیه به م کوو، د هغې وضاحت به م کوو. د دې دواړو ذکر یو ځای په دې وجه روانه و چې اکثر و بیشتر د دې اصول یو دی، بنیادونه یو دي. روافض هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه علاوه سیدنا علی نبی گنی، اور قادیانان هم مرزا غلام محمد قادیانی نبی گنی. تدوار چونکہ اصل یو دے پدے وجہ تذکرہ ضروری ہے. دا موضوع پدے وجہ شروع کول پکار دی کہ دا صحابہ کرام و پبارک دخل کو ډیر عجیب و غریب نظریات، داغی نظریات و یا داغی د استدلالات و س تذکرہ خزبا کتابونو کے موجود دا الحمدللہ. هغه کتابونه سیوزل یا دوزلا نه دي چاپ شوي، بلکې لس یولس زله چاپ شوي دي. او دا الله فضل احسان دار چې دا غي جواب تر اوسه چا نه دی کړی شوی. دا غي وجه دارا چې کتاب کې فالتو او فضول برتی نشته، بلکې د قرآن و سنت په قوي دلایل باندې دا غي بنیاد دی، اور د صحابه کرام و دفاع پاغي بنیاد کړی شوی ده. د ټولو نه مخکې دا خبره ذهن نشین کول بګار دي چې صحابه کرام تاریخي افراد نه دي. الګا دې خبره ده نه دغل تعلق دې منډي دې خبره ولا یو څه پیړو بتا دے کہ نہ بتا سر. افراد دو قسمی، انسانان دو قسمی. یہ واقعی چې هغه تاریخ په بنیاد باندې داغي وجود موجودی، او بعضې افراد داسې وي چې داغي بنیاد یا داغي وجود د قرآن او د سنت په بنیادونو باندې جوړي. په دنیا کې دو طبقه خلق دی چې دا تاریخی خلق نه دی بلکې دا قرآنی خلق دی. انبیاء کرام علیہم السلام او صحابه کرام علیہم السلام د دې په باره کې چې انسان سوای یا سبل ته پیش کوي یا سړو اندې کوي، نو دا غیر پاروا د دې دوو بنیادی سيزونو ضرورت دی. کدا دو سيزونه پکې نه نو بیا هغه ته مونږه دین نه وایو،
بلکې آیت مون محض یو غپ وایو چې دا یو غپ ته خلقو لګولې د دې سبب سے جذباتی خبرې نه دي چې زمونږ عقیدت ده خلق په عقیده او په عقیدت کې فرق نه کوي دا زمونږ د عقیده خبره ده صحابه کرام هغه د الله رب العزت کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتونه امت ترا رسول په دې وجہ دا د دین بنیادی کړه ده دا کړه کم او خذولا کار و خراب شي د دې جملو دا مطلب نه چې صحابه کرامو کې څوک داسې نشته چې ګنې دا غینه څه غلطي نه شي یا دا غینه څه اجتهادي خطا نه شي دا دواړه ځان له ځان بحثونه دي صحابه کرامو له الله ډېر لوی علم ورکړو او کله چې علم موجود وي نو بیا پکار داوی چې انسان خپل یو سوچ او یو فکر لري چې علم نه نو بیا انسان سوچ او فکر نشي کولی بل پسې رواني صحابه کرام هغه دي مجتهدین هر یو سړي سره د قران او د سنت علم موجود دی د هر یو سړي اجتهاد ځان له اصول باندې ځان له بنیادونو باندې په دې وجه حالت کې د غلطه او د خطا احتمال نه بلکې یقین موجود دی دته علمی اخطاء وي دا څه مسله نه ده په دې نه اوس بعد به وقوفان څه مسله جوړ کړل میس کې اجتهادي امور اکد صحابه کرام وي ک تابعین وي یا تبع تابعین وي پاره باندې الله چاته سنوي یو سړی مجتهد دی هغه د الله په دین کې یو اجتهاد وکړو او هغه غلط هم شو بالفرض نو الله هغه اجر ورکوي دا غي وجه دی چې داغه اراده د بدې نه داغه اراده دای چې زه حق تور سمخ اختلاف هم ساتلی شو یو اجتهاد سره لیکن یو امام یو مجتهد تسبق قتل دا د بی دین او د کمقل خلقو کار ده دا مطلب نه دی چې چا سره علمی اختلاف راغی نه تواغه تسبق ګوري صحابه کرامو کې ډیر شي اجتهادات داسې دي چې هغه امت نه تسلیم کړي لیکن هغه ته صحبت نه وي البته د یو مجتهد اجتهاد چې کله صحیح ورسید دا الله دعا اجر ورکړي یو اجر داغه د کوشش او بل اجر صحت ته درسېدو خلاق پل واق کے ساتھ د چا اجتهاد کده امام ابو حنیفه رحمه الله اجتهاد نه مخالفي یا د چا د رائے سره اختلافي ودی ساتي لیکن داس پکاوي دي نه کوي چې خلک هغه ته غلط نسبتونه کوي دا درست طریقه دا غلط طریقه ده بار کیف دا ځان له موضوع ده خو بنیادی خبردارا چې صحابه کرامو کې هم مجتهدین شته هغه اجتهادات کوي بعض اجتهادات بصایبی بعض بغیر صایبی بعض با اولائی بعض بغیر اولائی بعض براجحی بعض مرجوح وی لیکن د صحابه کرام اجتهادات ته بدعات نشي ویل بدعت جدا چیز ده بدعت هو گمراهی شرعی بدعت هغه گمراهی وی دا مسئلہ هم پدې وجرا چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا مونږ د دین وروړون کې خلق ده پدې وجہ د دې په باره کې چې مونږ سوایو د قران نوایو چې سوایو د حدیث نوایو تاریخ نه ونوایو بعض خلق تاریخ باندې ډېر زیات معنی د تاریخ په له اهمیت شته غیر انکار نه کوو لیکن د صحابه کرامو په باره کې چې څوک ست تاریخ بیانې نمونږ وا د غینا د رجال کار تپوس کو تسنت تپوس بګو چې دا کوم خبره تر صحابه کرامو په باره کې گئے د دې سند سره دا غیر نور څه سبب نه دی ما سیوا د دینا
چې کله یو سړی یو دعوه کوي او د هغې لپاره دوه صحیح ګواهان پکاري. نن یو سړی وایي دا پټی زما دی، دا پوله زما ده، دا فلانی سیز زما دی، پاسې دعوه سره نه جوړېږي تر کې مې چې هغه ګواهان نه پیش کړی. په هغې ګواهانو کې بیا خلک کرا او کوټه ګوري. د عدالت کې چې جرح کېږي نو دې خلقو ته دا ګپ ښکاري چې ګنې دا ګپ دی، دا ګپ نه دی. حق ته د رسېدلو لپاره ګواهانو باندې مباحثه کولی شي د هغې نه، او ځکه د هغې نه تپوس کولی شي. تاریخي بنیادونو باندې وکیل کوشش کوي دا چې دا سړی د ده رښتینوالی او دروغجنوالی ښکاره شي. په دې زمونږ اهل علم نه پوهېږي غریبانان، هغې مذاق اړوي. یو سړی چې یو فیصله کوي او د قصدن عمدن فیصله غلطه وکړه دا سړی جهنمي دی. یو سړی عادل دی، منصف دی، ججمنٹ کوي، جج دی، د هغه دا ذمہ داري ده چې هغه حق او ناحق وګوري. که په هغې 10 ورځې لګي او که 6 ورځې لګي هغه دې وکړي، لیکن حق ته دې رسایي یقیني کړي. د دې دا مطلب هم نه چې خامخا ټال مټول لیکولی شي په فیصله کې. دا دواړه ځان له خبرې. یو سړی یو شرعي قاعده غلطه استعمالوي نو د هغې مونږ ذمہ دار خو نه یو، خلک یې ذمہ دار دي. دا د شریعت اصول دي چې کله یو سړی ګواهي کوي په یو څیز باندې نو د هغه عدالت کتی شي چې دی رښتینی دی که دروغجن دی. زمونږ خلک د هغې ګیرې پسې لړ شي چې ګیره شته که نشته. ګیره فسق دی، دا ځان له یو خبره ده مستقله. یو سړی د حدیث راوي دی نو د هغه وثاقت ضروري دی او که د هغه د فسق نه بچ کېدل ضروري دي. دا د علم حدیث سره تعلق لري. یو عامه گواهی ده نو په هغې کې فسق او وثاقت دا دواړه ضروري دي او که نه یو ضروري دی. په دې خلک نه پوهېږي. یو د حدیث ادایګي ده، حدیث د پاره د راوي د فسق نه بچ کېدل ضروري دي، یعنی د هغه عادل کېدل. وثاقت هم ضروري دی چې رښتینی او به فاسق هم نه. لیکن عام حالاتو کې د گواه د پاره د هغه وثاقت ضروري دی، نه کې د فسق نه بچ کېدل. که موجود شي خو ټیک ده، که نه موجود نو دا نه مطلب چې فاسق نه لہذا رښتینی هم دی. د رښتینوالی ځان له څیز دی، فسق ځان له څیز. و صحابه کرام هغې د الله د دین راوړونکي دي، هغې به فسق نه وي، ولې هغه د حدیث را رسونکي. د یو صحیح حدیث دپاره بنیادي نکته دا ده چې د هغې راوي دی ثقه عادل دی او هغه کې به د فسق او د مروت خلاف څیزونه هم نه وي. یو سړی خیانتګر دی هغه له محدثین حدیث نه اخلي. یو سړی په میلمه باندې روټۍ نه خوري، غیر مروت کار دی پکې عادت، هغې د داسې سړي نه حدیث نه اخلي. محدث بے غیرت نه وي، محدث با غیرت وي. دا بنیادی خبرې د صحیح حدیث لپاره. صحابه کرام پای کې باندې فسق موجودی او نو پای کې عدم وثاقت موجودی. اب عادل وی، ثقه وی، با مروت وی، فاسق بنئ. اوس که پدې خبره ته پوه شوې نه پدې هم پوه شوې چې صحابه کرامو کې څوک فاسق نشته. دا د قرآن مجید خبرې دي. انشاءالله چې کله مونږ په دې بحثونه کوو نو دا خبرې دا نن چې ما کوم بنیادي وکړې دا به واضح کېږي تدریجاً. د الله کتاب نن هغه د تاخونو زینت جوړ شوی دی. قسم پای باندې خلک ښه تیزی سره خوري. تراو کې قرآن مجید ویلی شي خو خلک ورته ډېر په دې جمع کېږي چې پوهېږي پې څوک نه. که پوه شي پې چې قرآن مجید ما ته څه وایي، یا زما خیال دی چې دا خلک تراو کې هم جمع شي.
دا ډېر رش چې کوم ځای ته پوه شه دلته کې فهم نشته چې کوم ځای کې د دین فهم او هلته به رش کمي دا د ابتدا نه طریقه ده دا به چلیږي قیامت پورې ته چې ګورې چې دې ځای کې اکثریت د خلکو نه پوه شه چې مسله څه ګډوډ ده څه شی پټول شي د دې نه څه تربیت کې څه تعلیم کې کمی ده هغه کمی د څه شي دی هغه د دې دی چې قرآن مجید پکې نشته د قرآن مجید درس و تدریس نشته دی د قرآن مجید فهم چا کې نشته ډېر شي خلک دی د قرآن مجید کمالات بیانوي د هغې فضایل بیانوي فضیلتونه ثابتوي تپوس ته وکړه دا درځي په خپله قرآن مجید هغه ترجمه پرېږده د هغې تفسیر هم پرېږده د هغې د الفاظو نه هم ناواقف وي دی د اول ټیم وباسي قرآن مجید ناظره د زده کړي د دین رسول چاہے ته تبلیغ ویلی شي د هغې دپاره شرعي لحاظ سره څه اصول دي هغه اصول چې نه وي بیا دا نه دي پکار چې انسان د دعوت کار وکړي دعوت دپاره علم ضروري دی البته د نصیحت دپاره علم نه دی ضروري دعوت ځان له څه دی نصیحت ځان له یو جټ جاهل پلار خپل زوی ته هم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سورة البقرہ لومبني دو آیاتونه په دې مقصد باندې لوستلي دي چې یو خو د قرآن مجید اهمیت خلقو ته معلوم شي او دویم دا چې د صحابه کرامو په باره کې قرآن مجید څه فرمایلي دي چې د هغې هم څه تفصیلي تذکره وکړی شي تیر جمعه مونږ ویلو هغې نه مخکې م ویلو چې یو دوه لویې فتنې دي چې مونږ هغې سره مخ یو یو فتنه د رفض ده او یو فتنه د قادیانیت ده دا دواړه داسې فتنې دي چې د دې د اسلام جړې کوکله کوي د اسلام جړې کمزوري کوي او د دې خلقو په ګمان کې دې سره دلایل دي کوشش مونږ دا کوو انشاءالله چې د هغې څه تجزیه به هم کوو د هغې وضاحت به هم کوو د دې دواړو ذکر یو ځای په دې وجه روانه و چې اکثر و بیشتر د دې اصول یو دی بنیادونه یو دي روافض هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه علاوه سیدنا علی نبی گنی اور قادیانان هم مرزا غلام محمد قادیانه نبی گنی تو دوارو چونکہ اصل یو دے پدی وجہ تذکرہ ضروری ہے دا موضوع پدی وجم شروع کول پکار دی چې د صحابه کرامو په باره کې د خلکو ډېر عجیب و غریب نظریات د هغې نظریاتو یا د هغې د استدلالاتو څه تذکره خو زما کتابونو کې موجود ده الحمدلله او هغه کتابونه څه یو ځل یا دوه ځله نه دي چاپ شوي بلکې لس یولس ځله چاپ شوي دي او د الله فضل احسان دا دی چې د هغې جواب تر اوسه چا نه دی کړی شوی د هغې وجه دا ده چې کتاب کې څه فالتو او فضول برتی نشته بلکې د قرآن و سنت په قوي دلایلو باندې د هغې بنیاد دی او د صحابه کرامو دفاع په هغې بنیاد کړی شوی ده د ټولو نه مخکې دا خبره ذهن نشین کول پکار دي
چې صحابه کرام تاریخي افراد نه دي. لکه دې خو راځه دننه دغلته الګ دې منډې دې خراوله یو 200 پیړو بتا دے کہ نہ بتا سر افراد دو قسمی انسانان دو قسمی یو هغه چې هغه تاریخ په بنیاد باندې داغي وجود موجودی او بعضې افراد داسې وي چې داغي بنیاد یا داغي وجود د قرآن او د سنت په بنیادونو باندې جوړي. په دنیا کې دو طبقه خلق دی چې دا تاریخي خلق نه دی بلکې دا قرآنی خلق دی. انبیاء کرام علیهم السلام او صحابه کرام علیهم السلام د دې په باره کې چې انسان سوای یا سبل ته پیش کوي یا سړو اندې کوي نو د هغې دپاره به د دې دوو بنیادي څیزونو ضرورت دی. که دا دوه څیزونه پکې نه وي نو بیا هغې ته مونږ دین نه وایو بلکې هغې ته مونږ محض یو ګپ وایو چې دا یو ګپ دی خلقو لګولی. د دې سبب څه جذباتي خبرې نه دي چېرې زمونږ عقیدت دی. خلق په عقیده او په عقیدت کې فرق نه کوي. دا زمونږ د عقیده خبره ده. صحابه کرام هغې د الله رب العزت کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتونه امت ته را رسولي. په دې وجه دا د دین بنیادی کړی ده. دا کړی کم وخوځوله نو کار به خراب شي. د دې جملو دا مطلب نه چې صحابه کرامو کې څوک داسې نشته دی چې ګنې د هغې نه څه غلطي نه شوی یا د هغې نه څه اجتهادي خطا نه شوی. دا دواړه ځان له ځان له بحثونه دي. صحابه کرامو له الله ډېر لوی علم ورکړو او کله چې علم موجود وي نو بیا پکار دا وي چې انسان خپل یو سوچ او یو فکر لري. چې علم نه نو بیا انسان سوچ او فکر نشي کولی بل پسې رواني. صحابه کرام هغه دي مجتهدین. هر یو سړي سره د قرآن او د سنت علم موجود دی. د هر یو سړي اجتهاد ځان له ځان له اصولو باندې ځان له ځان له بنیادونو باندې دی. په دې وجه هلته کې د غلطۍ او د خطا احتمال نه بلکې یقین موجود دی. دیتا علمی اخطا وي دا څه مسله نه ده. په دې نه اوس بعضې بېوقوفانو څه مسله جوړه کړې ده. منځ کې اجتهادي امور که د صحابه کرام وي که د تابعین وي یا د تبع تابعین وي په هغې باندې الله چاته څه نه وایي. یو سړی مجتهد دی هغه د الله په دین کې یو اجتهاد وکړو او هغه غلط هم شو بالفرض نو الله هغه له اجر ورکوي. د هغې وجه دا وي چې د هغه اراده د بدۍ نه وي. د هغه اراده دا وي چې زه د حق ته ورسم. اختلاف خو موږ ساتلی شو یو اجتهاد سره لیکن یو امام یو مجتهد ته سپک کتل دا د بې دینه او د کمعقلو خلقو کار دی. دا مطلب نه دی چې چا سره علمي اختلاف راغی نو ته هغه ته سپک ګورې. صحابه کرامو کې ډېر شي اجتهادات داسې دي چې هغه امت نه دي تسلیم کړي لیکن هغې ته څوک بد نه وایي. البته د یو مجتهد اجتهاد چې کله صحیح ورسېد د الله دعا اجر ورکوي. یو اجر د هغه د کوشش او بل اجر صحت ته د رسېدو. خوله خپله واک کې ساتئ. د چا اجتهاد که د امام ابو حنیفه رحمه الله اجتهاد نه مخالفي یا د چا د هغه رایې سره اختلافي ودې ساتي.
لیکن دا سپکاوی دې نه کوي چې خلک هغه ته غلط نسبتونه کوي. دا نادرست طریقه ده، دا غلط طریقه ده. بارکیف دا ځان لیو موضوع ده، خو بنیادی خبره دارا چې صحابه کرامو کې هم مجتهدین شته. هغه اجتهادات کوي، بعض اجتهادات بصائبی، بعض بغیر صائبی، بعض باولائی، بعض بغیر اولائی، بعض براجحی، بعض مرجوح وی. لیکن د صحابه کرامو اجتهادات ته بدعات نشي ویل. بدعات جدا چیز ده، بدعات هو گمراهی. شرعی بدعات تا گمراهی وی. دا مسئلہ هم پدې وجه ده چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا مونږ ته د دین وروړونکي خلق ده. پدې وجه د دې په باره کې چې مونږ سوایو او د قرآن نه وایو، چې سوایو او د حدیث نه وایو، تاریخ نه وایو. بعض خلق تاریخ باندې ډېر زیات معنی، د تاریخ په له اهمیت شته، هغه نه انکار نه کوو. لیکن د صحابه کرامو په باره کې چې څوک څه تاریخ بیانوي، نو موږ به د هغې نه د رجال کار تپوس کوو، د سند تپوس به کوو چې دا کومه خبره ته د صحابه کرامو په باره کې کوې، د دې سند څه دی. د هغې نور څه سبب نه دی ما سوا د دې نه چې کله یو سړی یو دعوه کوي، او د هغې لپاره دوه صحیح ګواهان پکاري. نن یو سړی وایي دا پټې زما دی، دا پوله زما ده، دا فلانی سیز زما دی، پاسې دعوه څه نه جوړېږي تر کې چې هغه ګواهان نه پیش کړی. په هغې ګواهانو کې بیا خلک کراو کوټه ګوري. د عدالت کې چې جرح کېږي نو دې خلقو ته دا ګپ ښکاري چې ګنې دا ګپ دی، دا ګپ نه دی. حق ته د رسېدلو لپاره ګواهانو باندې مباحثه کولی شي د هغې نه، او ځکه د هغې نه تپوس کولی شي. تاریخي بنیادونو باندې وکیل کوشش کوي دا چې دا سړی د ده رښتینوالی او دروغجنوالی ښکاره شي. په دې زمونږ اهل علم نه پوهېږي، غریبانان هغې مذاق اړوي. یو سړی چې یو فیصله کوي او د قصدن عمدن فیصله غلطه وکړه، دا سړی جهنمي دی. یو سړی عادل دی، منصف دی، ججمنٹ کوي، جج دی، د هغه دا ذمہ داري ده چې هغه حق او ناحق وګوري. که په هغې 10 ورځې لګي او که 6 ورځې لګي، هغه دې وکړي، لیکن حق ته دې رسایي یقیني کړي. د دې دا مطلب هم نه چې خامخا ټال مټول لیکولی شي په فیصله کې. دا دواړه ځان له خبرې. یو سړی یو شرعي قاعده غلطه استعمالوي، نو د هغې موږ ذمہ دار خو نه یو، خلک یې ذمہ دار. دا د شریعت اصول دي چې کله یو سړی ګواهي کوي په یو څیز باندې، نو د هغه عدالت کتی شي چې دی رښتینی دی که دروغجن دی. زمونږ خلک د هغې ګیرې پسې لاړ شي چې ګیره شته که نشته. ګیره فسق دی، دا ځان له یو خبره ده مستقله. یو سړی د حدیث راوي دی، نو د هغه وثاقت ضروري دی، او که د هغه د فسق نه بچ کېدل ضروري دي. دا د علم حدیث سره تعلق لري. یو عامه ګواهي ده، نو په هغې کې فسق او وثاقت دا دواړه ضروري دي، او که نه یو ضروري دی. په دې خلک نه پوهېږي. یو د حدیث ادایګي ده، حدیث د پاره د راوي د فسق نه بچ کېدل ضروري دي. یعنی د هغه عادل کېدل، وثاقت هم ضروري دی چې رښتینی، او به فاسق هم نه. لیکن عام حالاتو کې د گواه د پاره د هغه وثاقت ضروري دی، نه کې د فسق نه بچ کېدل. که موجود شي خو ټیک ده، که نه موجود نو دا نه مطلب چې فاسق نه، لہذا رښتینی هم دی. د رښتینوالي ځان له څیز دی، فسق ځان له څیز. و صحابه کرام هغې د الله د دین وروړونکي دي، هغې کې به فسق نه وي، ولې هغه د حدیث را رسونکي. د یو صحیح حدیث دپاره بنیادي نکته دا ده چې د هغې راوي دی
ثقومی عادل دومی او هغه کې وا د فسق او د مروت خلاف سيزونم نه یو سړی خیانتګر دی هغه محدثین حدیث نه لیک یو سړی په میلمه باندې روټه نه خوري غیر مروت کار دی پکې عادت هغه د داسې سره نه حدیث نه لیک محدث بے غیرت نه محدث با غیرت دا بنیادی خبرې د صحیح حدیث لپاره صحابه کرام پای کې باندې فسق موجودی او نو پای کې عدم وساقت موجودی اب عادل وی ثقوی با مروت وی فاسق بنی اس کے پدے خبر ته پوښې نه پدے هم پوښې چې صحابه کرامو کې څوک فاسق نشته دا قرآن مجید خبرې دی ان شاء الله چې کله مونږ پدې بحثونه کوو دا خبرې دا نن چې ما کوم بنیادی وکړه دا به واضح کیږي تدریجا دا الله کتاب نن هغه د تاخونو زینت جوړ شوی